السلام علیکم. ایم ثاقب عزیز. په دې ویډیو کې به مونږ د کلاس 11 انګلیش بورډ پیپر کم چې په مارچ 2025 کې شوی وو هغه به مونږ انالایز کوو او ګورو به چې د ایگزام د لپاره کم کانسپټس او ټاپکس سټډي کول لازمي دي او د کم اسپیکټس په بیس باندې سټډي کول غواړي. د دې پیپر سیکشن A تاسو د وړاندې دی. اول به زه ستاسو د وړاندې اورال انالیسیس پیش کوم چې د کم ټاپکس او کانسپټس په بیس باندې دا پیپر تیار کړی شوی دی او موږ له د کم ټاپکس او د کانسپټس په بیس باندې تیاری پکار دی. په دې کې اولنۍ د ګرامر کیټګری ده، دویم د لیټرري ډیوایسز یا د فیګرز اف سپیچ کیټګری ده، دریم کیټګری د ټیکسټ بوک بیسډ ام سی کیوز ده په کومه کې چې د سبقونو د مینز نه لاینز راغستلی شوي. څلورم کیټګری د فنکشنل انګلیش ده، یعنی د انګلیش په پریکټیکل یوز کې چې کوم سیزونه راځي کوم چې ستاسو په کامن سنس او انګلیش ته د ایکسپوجر باندې ډیپینډ کوي. په پنځم کیټګری کې جنرال ووکیبلری راځي او په لاست کیټګری کې لیټرري انالیسز راځي کوم چې ډیر زیات اهم ترین کیټګری ده. د لیټرري مطلب دا دی ادب او د انالیسس مطلب دی تجزیه کول، یعنی د ادبي لیک تجزیه کول چې په کومه کې تیمز، ټونز، سمری، پلاټ، کیریکټرز راځي. شروعات کوو د اولنۍ کیټګری نه کوم کې چې ګرامر دی چې په هغې کې پارټس اف سپیچ، اکټیو پیسو وایس او ټینسز راځي. د دې پیپر په سیکشن A کې د پارټس اف سپیچ نه ناون، پروناون، ورب، ایډورب، ایڈجیکټیو، پریپوزیشن، آرټیکلز او د دې چې کوم فردر بیا سب ټایپس دي، یعنی د ټایپس اف ناون، د ټایپس اف ورب ایټسټرا. د دې نه کوېسچنز راغستلی شوي دي. د پارټس اف سپیچ نه اولنی کوېسچن د ټایپس اف ورب نه راغستلی شوی دی کوم چې په پیپر کې په اولي نمبر باندې موجود دی. which of the following sentences carries an intransitive verb. چې تاسو سره د پارټس اف سپیچ نالج نو دا ټایپ اف کوېشن به تاسو په اسانه باندې سالو کولی شئ. اوس intransitive verb چې دی نو څه شی دی؟ نو it is a verb that does not need an object to complete its meaning، یعنی دا هغه ورب دی چې د کم د ایکشن د کمپلیټ کېدو دپاره د ابجیکټ ضرورت نه وي. که موږ آپشن له راشو نو چې کوم سیکنډ نمبر آپشن دی پای کې ورب دی هیلپ او د هیلپ دپاره ډایرکټ چې کوم آبجیکټ دی نو هغه دی می. اوپن چې دی نو ورب دی او ډایرکټ آبجیکټ دی ډور. ډیډ ورب دی او دس چې کوم دی نو هغه دی ډایرکټ آبجیکټ. که ا نمبر له موږ راشو نو کیم زموږ سره ورب دی او ټو مای هاوس چې کوم دی نو دا آبجیکټ نه دی. دا سنټنس چې کوم دی نو دا یو پریپوزیشنل پریز دی چې په کم کې دا کیم ورب دی ان ټرانزټیو ورب ځکه چې د دې سره ډایرکټ آبجیکټ نشته دی. سو A is the correct option. دویم چې کوم ام سی کیو دی نو هغه د ټایپس آف ورب نه یا د ناون نه چې کوم دی نو راغستلی شوی دی. جرنډ چې دی نو دا هم په ټایپ آف ورب کې راځي او هم په ټایپ آف ناون کې راځي. نو چې کله تاسو سره د پارټس آف سپیچ چې کوم نالج دی هغه یي او بیا د ټایپس آف وربس چې کوم نالج دی هغه تاسو سره یي نو دا قسم کوېشن به تاسو په اسانه باندې سالو کولی شئ. اوس موږ جرنډ چې دی نو څه ته وایو؟ نو جرنډ چې دی هغه ورب دی چې هغه په آی این جي باندې ختمیږي او دا په سنټنس کې ایز ا ناون چې دی نو کار کوي، یعنی ایز ا سبجیکټ اور ایز ان آبجیکټ په ناون کې په سنټنس کې راغلی نو دې ټایپ آف ورب ته موږ وایو جرنډ. اوس که موږ آپشن ته وګورو نو په بی نمبر کې صرف چې دی ورب پلس آی این جي راغلی دی لافینګ اینډ ویپینګ. نو بی نمبر چې کوم دی نو دا زم سره کریکټ نمبر آپشن دی. د دې نه علاوه که لافینګ ته موږ وګورو نو دا ایز ا سبجیکټ چې دی نو یوز کړی شوی دی او ویپینګ چې دی نو هغه هم ایز ا سبجیکټ یوز کړی شوی دی. نو په دې بیس باندې ورته هم موږ کتلی شو چې دا
is a gerund دی او دا بی نمبر آپشن صحیح دی. د ټایپس اف ورب نه چې کوم بل کوېشن راغستلی شوی دی نو هغه 20 نمبر کوېشن دی چې په کوم کې انفینیټیو راغلی دی. انفینیټیو چې دی نو دا هغه ورب دی چې د کوم د فرست فارم نه مخکې ټو راغلی نو دې ته مونږ وایو انفینیټیو. اوس که مونږ په آپشنز کې وګورو نو تاسو وګورئ چې هغه کم یو آپشن دی چې پای کې ټو راغلی دی او بیا پسې ورپسې د ورب اولنی چې کوم فارم دی نو هغه راغلی دی. نو که مونږ آپشن ته وګورو نو شته پکې دغه شانتې ورډ نشته پکې. که بي ته مونږ وګورو نو ټو ډرایو دی پکې ځکه چې ډرایو چې دی نو دا په دې کې ورب دی. په سی نمبر کې نشته دی او په ډي نمبر کې هم نشته دی. زو چې کوم دی نو دا دی ناون. نو بي نمبر آپشن زموږ سره صحیح شو. بل ام سی کیوز یې د پریپوزیشن نه راغستلی دی کوم چې په پارټس اف سپیچ کې راځي او په دې کوېشن کې په سیکنډ نمبر باندې موجود دی. د برډ فلو ډیش د هاوس. نو چې کله د پارټس اف سپیچ نالج زموږ سره وي نو موږ به دا ټایپ اف کوېشن حل کولی شو. وټ از preposition؟ نو a preposition shows the relationship of place, direction or the position between two things. که په دې کیس کې موږ وګورو نو دا کوېشن څه دی چې the bird flew dash the house. نو اوس مرغۍ چې کوم دي نو هغه په کور باندې له پاسه الوځي که نه، لاندې خو نشي الوتی که نه. نو انډر او ډاون والا چې کوم آپشن دي نو دا کټ کړی شو او د له پاسه الوتو دپاره مونږ اوور یوز کوو، آن مونږ نه یوز کوو. نو اوور ځکه صحیح دی چې اټ شوز موومنٹ اباو سمثینګ. نو ډي نمبر آپشن ټیک دی. بل کوېشن یې هم د پارټس اف سپیچ پریپوزیشن نه راغستی دی. د پلیئرز ډیش دیئر لګیج هیز ارایوډ. د دې قسم کوېشن سالو کولو لپاره هم د پارټس اف سپیچ پریپوزیشن نالج لازمي دی. پریپوزیشن هغه ورډ دی کوم چې په سنټنس کې ناون یا پروناون د نورو الفاظو سره کنیکټ کوي. Preposition show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. په دې سنټنس کې که موږ وګورو the players noun دی along with چې کوم دی نو دا preposition دی او د دې چې کوم فنکشن دی نو هغه دا دی چې دا ناون د دې د بقایا سنټنس سره کنیکټ کوي او سبجیکټ ورب اګریمنټ چې دی نو هغه په خپل ځای باندې برقرار ساتي. نو آپشن سی چې کوم دی نو دا زموږ سره صحیح دی. بل کوېشن یې د پارټس اف سپیچ آرټیکل نه راغستی دی کوم چې په پیپر کې په 16 نمبر باندې دی. I have fixed dash appointment with dash doctor. د دې قسم کوېشن سالو کولو لپاره هم د پارټس اف سپیچ آرټیکل نالج لازمي دی. آرټیکلز هغه الفاظ دي کوم چې د ناونز نه مخکې راځي چې دا ناون مونږ ته سپیسیفیک کی یا جنرالایز کی. نو آرټیکلز آر یوزد بیفور ناونز این مونږ هلو یوز کوو چې کله دا ناون چې کوم دی نو دا کامن ناون یا په جنرال ټرم کې یوز شوی او د دې ناون چې کوم اولنی ساوند دی نو هغه واویل وي او دا مونږ هلو یوز کوو چې کله دا ناون چې دی یو مخصوص ناون طرف ته اشاره پکې شوي. نو که په دې کیس کې مونږ وګورو نو دا اپوینټمنټ زموږ سره په جنرال ټرمز کې یوز کړی شوی دی او د دې چې کوم اولنی ساوند دی نو هغه دی واویل. د دې د وجې نه مونږ لګو این په دې ځای کې او د ډاکټر خو به یو مخصوص چې کوم ډاکټر به وي که نه، په هر یو پسې خو به نه ځي که نه. نو دا یو سپیسیفیک ناون دی، د دې د وجې نه به مونږ لګو د دې نه مخکې. نو آپشن نمبر بی چې کوم دی نو دا زموږ سره صحیح آپشن راځي. بل کوېشن یې هم د پارټس اف سپیچ د ایڈجیکټیو نه راغستی دی کوم چې په پیپر کې په 18 نمبر باندې موجود دی. چوز د کریکټ فارم وټ اینڈ ډیش اکاؤنٹ آف هر ټریپ. نو اوس تاسو وګورئ چې د اکاؤنٹ نه مخکې به یو ټکی راځي او هغه ټکی به مونږ یوز کوو په دې ځای کې. نو اکاؤنٹ چې کوم دی نو دا زموږ سره دی ناون او د ناون نه مخکې به یا راځي آرټیکل او یا به راځي ایڈجیکټیو. نو اوس به مونږ په آپشن کې ګورو چې آیا په دې کې آرټیکلز او ایڈجیکټیو پکې شته که نه او کم یو ورډ ورسره فټ کېږي په دې ځای کې. اولنی چې کوم آپشن دی نو دا زموږ سره په خپله باندې ناون دی، نو ناون خو د بل ناون سره نه فټ کېږي په دې ځای کې.
سی نمبر چې کوم دی ایکسایټډلی، نو دا ایډورب دی په خپله باندې، دا مونږ د ناون سره نشو یوز کولی. ډي نمبر چې کوم دی نو دا په خپله باندې ناون دی، دا هم مونږ د بل ناون سره چې کوم دی نو نشو یوز کولی. نو په لاست کې زموږ سره صرف دا یو آپشن بي نمبر پاتې کیږي چې کوم مونږ د دې ناون اکاونټ سره یوز کولی شو. نو د دې قسم کوېسچنز سالو کولو لپاره هم د پارټس اف سپیچ ایڈجیکټیوز چې کوم نالج دی نو هغه لازمي دی. ایڈجیکټیوز هغه الفاظ دي چې کوم د ناون نه مخکې راځي چې د دې په باره کې موږ له مزید معلومات راکوي. Adjective describes a noun. Here it should describe a count. نو په دې کیس کې مونږه exciting چې کوم دی نو دا زموږ سره کریکټ آپشن دی. په ګرامر کې بله کیټیګري د ایکټیو فیس وایس ته د کم نه چې کوېسچنز راغستلی شوي دي. په سیکشن A کې کوېسچن 6 ته که مونږ وګورو change the voice of the sentence. Good books were written by her. نو دا په پیسیو فارم کې لیکلی شوی دی دا سنټنس. نو که دا مونږه ایکټیو فارم ته واړو نو دا به راځي she wrote good books. د دې دپاره د ایکټیو پیسو وایس چې کوم نالج دی نو هغه حاصلول لازمي دي. په ګرامر کې بله کیټیګري د ټینسز ده د کم نه چې دلته کوېسچنز راغستلی شوي دي. په سیکشن A کې کوېسچن نمبر 7 ته که مونږ وګورو change the sentence into future continuous tense. دا سنټنس چې کوم موجود دی she kicks the ball دا په پرزنټ سمپل ټینس کې دی چې کله مونږ دا فیوچر کنټینیوس ته اړو نو مونږ به ګورو چې ګورې په کنټینیوس کې همیشه د ورب کم فارم راغلی، ورب راغلی، د ورب چې کوم بیس فارمي او آی ان جي راغلی. او په فیوچر کې مونږ څه یوز کوو ویل بی شل بی یوز کوو. نو ګورې تاسو چې د دې نه به څه جوړېږي شي will be kicking the ball. نو د بي نمبر چې کوم آپشن دی نو دا ټیک شو په دې ځای. اوس د دې قسم کوېسچنز سالو کولو لپاره د ټینسز چې کوم بیسک نالج دی نو هغه لازمي دی. نو ټینسز ډیپلی کور کول نه دي لازمي، صرف یو جنرل آیډیا ته تاسو والی نو په هغې باندې به تاسو انشاءالله چې داسې قسم کوېسچنز په اسانه باندې سالو کولی شئ. دویمه کیټیګري د لیټرري ډیوایسز ده په کم کې چې سیمیلی، میټافرز او پرسانیفیکیشن وغیره راځي زموږ سره. په سیکشن A کې که مونږه کوېسچن نمبر 9 ته وګورو نو a literary technique used to describe a scene in clear detail is called. او بیا د آپشن چې کوم دي راکړی شوي دي مونږ نو د دې دپاره د لیټرري ډیوایسز یا د فیګرز آف سپیچ نالج چې کوم دی لازمي دی. که دا آپشن مونږ ډیفاین کړو نو دا به داسې شي چې میټافر چې دی نو هغه ورډ دی چې کله مونږه دوه انلایک تینګز مونږه ډایرکټ د یو بل سره کمپیر کوو. ایمیجري مونږه چې کله مونږه داسې ډسکرپټیو لینګویج یوز کوو چې مونږه ویوډ او سنسري ایکسپیرینسز د ریډر په ذهن کې جوړ کړو. سمبولیزم چې دی چې کله مونږه آبجیکټس، کلرز او ایونټس مونږه یوز کوو د ډیپر مینینګ د ریپرزینټ کولو لپاره. او پرسونیفیکیشن هغه دی چې کله مونږه نن هیومن تینز له د هیومن چې کوم کوالټیز دی هغه ورکو. که د کوېسچن ته مونږ وګورو نو د کوېسچن دی چې ډسکرایب ا سین ان کلیر ډیټیل. نو په دې حوالې سره زم سره ټیک دی ایمیجري. نو د ایگزام دپاره چې دی نو تاسو فیګرز آف سپیچ خامخا وګورئ پیپر دپاره. بل کوېسچن په سیکشن A کې 5 نمبر کوېسچن دی چې which figure of speech is used in the poetic line the winds that will be howling at all hours. نو دا کوېسچن به هم مونږ الو چې دی نو سالو کولی شو چې کله زموږ سره د فیګرز آف سپیچ نالج خو یي که نه. لکه دا آپشن مونږ ډیفاین کوو ګورو چې what are these option. نو سیمیلی چې دی نو دا هغه دی چې کله مونږ دوه unlike things د یو بل سره کمپیر کوو by using the words like or as. سمبولیزم او پرسونیفیکیشن خو مونږ الریډي ووی. اکسیمورون چې دی نو دا هغه ډیوایس دی چې په کم کې دوه کانټراډکټري ټرمز چې کوم دی نو هغه یو ځای یوز کړی شوي. نو اوس تاسو دا لاین په دې بیس باندې انالایز کې وګورئ چې په دې کې کوم ډیوایس راغلی دی. نو د هاولینګ چې کوم دی نو دا یو هیومن کوالټي ده کوم چې یو نن هیومن تینګ لا یعنی
وینډلی چې کوم دی نو دا څه شوي ده ورکړې شوي ده. د دې د وجې نه دې قسم په دې لاین کې پرسونیفیکیشن یوز کړی شوی دی. درېیمه کیټیګري د هغه کوېسچنز ده کوم چې د سبقونو د مینز نه راغستلي دي. دې کیټیګري ته مونږ وایو ټیکسټ بک لیسن بیسډ MCQs. که په سیکشن A کې مونږ کوېسچن نمبر 10 ته وګورو who is the speaker of these words. A fine blanket indeed must have cost a pretty penny. په بک کې پیج نمبر 14 باندې که مونږ وګورو a fine blanket indeed she turned to dad and said to him coldly must have cost a pretty penny. نو دا شي چې کوم دی نو دا هغې ګرل ته ریفر کیږي کوم چې د ډیډ د ځان سره راوستي. نو په دې کې ټیک آپشن هم سره دی ګرل. دا به تاسو سوالو ټیک کولی شئ چې کله تاسو لږ ډېر خو هغه چې کوم سبق دی چې کوم ټیکسټ دی نو د هغې چې کوم آیډیا د لږ ډېر آیډیا خو وي که نه تاسو ته. MCQ number 11 interviews held to know about the attitude of the aspiring candidate are called. نو که تاسو بوک چې کوم لیسنز دي نو هغه لږ ډېر تاسو کتلي نو تاسو ته به اندازه وشي چې دا MCQs د چپټر نمبر 20 how to take a job انټرویو نه راغستی دی کوم چې په بوک کې په پیج نمبر 178 باندې موجود دی. نو که تاسو بوک کتئ او لږ ډېر تاسو ته اندازه وي نو تاسو به داسې قسم کوېسچنز انسر کوئ. نو د بوک نه به تاسو ته اندازه لګېدلي چې په دې کې سی نمبر چې کوم آپشن دی نو دا صحیح آپشن دی. MCQ number 12 this was one of the toughest lessons for me. I never lied since. The above text is the dash of the story a long walk home. نو دا MCQs یې هم د بوک د مینز نه راغستی دی کوم چې په بوک کې پیج نمبر 129 باندې موجود دی. However it was also the most successful lesson. I have never lied to him since. نو که تاسو ته لږ ډېره هم د دې سبق په باره کې اندازه وي نو تاسو ته پته وي چې this is the end of the story. MCQ number 13 according to Russell Baker in his essay School versus Education, television is teaching children how to dash. دا د بوک د پیج نمبر 149 راغستی دی. From television the child will have learned how to pick a lock, commit a fairly elaborate bank holdup, prevent witness all day long, get the laundry twice as white and kill people with a variety of sophisticated ornaments. نو که تاسو ته د دې سبق لږ ډېره آیډیا هم وي نو تاسو به په اسانه باندې انسر کوئ چې this one is the correct option. په سیکشن A کې چې کوم 8 نمبر MCQ دی چې choose an expression showing appreciation. د دې قسم کوېسچن د سالو کولو لپاره چې دی نو هغه لازمي ده چې د فنکشنل انګلیش چې کوم نالج دی نو هغه زموږ سره وي. یعنې کوم انګلیش چې مونږ په ډیلی لایف کې یوز کوو نو د هغې نالج د دې لپاره لازمي دی. دا په کامن سنس باندې هم سالو کیدی. د فنکشنل انګلیش نالج چې د چا سره وي نو هغه ته پته وي چې ایکسپریشن چې دی نو څه ته ویلی کېږي او اپریشیشن چې دی نو څه ته ویلی کېږي. نو د اپریشیشن مطلب دا دی تعریف کول یعنی پریز اور اپروول. نو که په دې آپشنز کې مونږ وګورو نه دا ډي نمبر چې کوم دی نو دا خو تعریف نه دی شوی که نه په دې ځای کې خو سوري چې دی نو شوي ده. که سی نمبر ته مونږ وګورو نو دا هم اپریشیشن نه دی او که بي نمبر ته وګورو نو دی چې دی نو خفه دی نو دا هم اپریشیشن نه دی. نو لاست آپشن چې دی نو اعظم سره A پاتې شو کوم چې ایکسیلنٹ دا یو د کامن سنس خبره ده که نه چې دا یو پریز وس په دې ځای کې خوی کېږي. نو A نمبر از د کریکټ آپشن. پنځم کیټګري به کې د ووکیبلري ده. په ووکیبلري کې جنرل ووکیبلري هم راغستی شي او د ناون وغیره نه هم مونږ ته راغستی شي. لکه که فرض کړه مونږ 3 نمبر MCQ ته وګورو a dash of flowers is presented to the guest of honor. نو سیریز که ګروپ که کلیکشن او که بوکې. نو که مونږ ته پته چې د فلاورز چې کوم مجموعه ده هغې ته مونږ څه ویلی شو نو هغه دی بوکې. نو بوکې چې دی نو دا یو جنرل چې کوم ووکیبلري ده نو په هغې کې هم راځي او ستاسو په بوک کې چې کوم د کاونټیبل ناون چې کوم
एक्सرسایز دی نو پای کې راغلی دی. نو د ووکیبلري نه هم کوېسچنز راتلی شي. Question number 7. Choose the most appropriate meaning for the idiom in a nutshell. نو in a nutshell چې دی نو دا یو idiom هم دی او دا یو transition word هم دی. نو که تاسو سره په دې بیس باندې جنرال ووکیبلري وي نو تاسو ته پته وي چې د in a nutshell مطلب دا دی چې to summarize. نو د دې قسم کوېشن دپاره جنرال ووکیبلري لازمي ده. او 6 نمبر کیټګري پکې د لیټرري انالیسیس دا چې په کم کې زم سره تیم، یونرا، پلاټ ایټسټرا راځي. 4 نمبر چې کوم ایم سی کیوز دی د تیم اف د پویم اوزیمنډیس از ډیش. نو که تاسو دا پویم کتلی او تاسو ته د تیم پته وي چې وټ از ا تیم نو تاسو به د دې قسم کوېشن انسر ورکولی شئ. او که تاسو دا پویم کتی نو you will know that the main theme is time destroys all power. 15 number question دا دی چې the lesson drug abuse in the youth of Pakistan is a dash. نو که تاسو دا lesson کتلی وي نو تاسو ته پته وي که نه چې دا څه دی. نو this is an essay. نو دا و د سیکشن A انالیسیس په کوم کې چې مونږ وکتل چې د کوم کانسپټس په بیس باندې مونږ سیکشن A سالو کولی شو. د دې نه مونږ ته دا اندازه وشوه چې 5 کیټګریز of concepts نه questions راغلی ول چې په کوم کې د ګرامر نه questions راغلی ول، د figures of speech نه راغلی ول، د ټیکسټ بک د مینز نه راغستی ول، د فنکشنل انګلیش نه راغلی ول، د ووکیبلري نه راغلی ول او د لیټرري انالیسیس نه راغلی ول. نو د دې 15 کیټګریز په بیس باندې تاسو خپل سټډي وکړئ پیپر لا ان شاء الله چې تاسو به پیپر ښه په اسانه باندې کور کړئ. د سیکشن A نه بعد به سیکشن B او C انالایز کو. ستاسو د وړاندې د دې پیپر سیکشن B موجود دی او دا سیکشن C شو. دا کوېسچنز چې د کم کانسپټس په بیس باندې راغلي دي هغه مونږ په دوو کیټګریز کې مونږ ډیوایډ کولی شو چې په کومه کې اولنۍ کیټګري د لیټرري انالیسیس ده او دویمه کیټګري د رایټینګ سکلز ده. د لیټرري انالیسیس په بیس باندې چې کوم کوېسچنز راځي هغه د تیمز په بیس باندې وي، د میسج اف د رایټر په بیس باندې وي چې مونږ په خپله په لیسن کې د رایټر چې کوم میسج دی نو هغه پیک کولی شو. د میجر کیریکټرز په بیس باندې وي چې په لیسنز کې چې کوم میجر کیریکټرز دي چې هغه مونږ په خپله باندې انالایز کولی شو. چې په لیسن کې کوم میجر آیډیاز دي چې مونږ هغه پیک کولی شو. په لیسن کې چې کوم فیګرز اف سپیچ یوز کړی شوي چې هغه مونږه آیډنټیفای کولی شو او مونږ د هغې په فنکشن باندې پوهیږو چې مونږ یو ریډینګ پیسج کمپریهنډ کولی شو او بیا په بل لینګویج کې ایکسپریس کولی شو، ټرانسلیټ کولی شو. چې د پویټرۍ چې کوم لاینز دي چې هغه مونږه کمپریهنډ کولی شو چې د رایټر چې کوم تیم دی نو هغه څه دی په دې پویم کې، د رایټر چې کوم ټون دی نو هغه څه دی، په دې کې چې کوم فیګریټیو ډیوایسز چې یوز شوي دي نو هغه کم دي، او د لیسن چې کوم پلاټ دی یعنی د سیکونس اف مین ایونټس ان ا سټوري چې دا مونږه پیک کولی شو. دویمه کیټګري زموږ سره د رایټینګ سکلز ده چې په کوم کې اولنې کریټیو رایټینګ دی یعنی چې مونږ سټوري رایټینګ مونږ کولی شو. په سیکشن C کې یو کوېشن راغلی دی چې تاسو سټوري ولیکئ. دویم سکل پکې د نریټیو رایټینګ دی چې موږ له به یو سچویشن راکړی او موږ ته به چې تاسو د دې په بیس باندې یو نریټیو چې کوم دی ولیکئ. دریم پکې زموږ سره ډسکرپټیو رایټینګ دی چې موږ په صحیح انداز کې یو سین ډسکرایب کولی شو چې کوم موږ په نریټیو او په کریټیو رایټینګ کې یوز کولی شو. فورث او فیفت پکې زموږ سره د لیټر او د اپلیکیشن چې کوم رایټینګ دی نو هغه دي چې موږ ته د لیټر پیټرن موږ ته معلومي او د اپلیکیشن چې کوم پیټرن دی هغه موږ ته معلومي او په هغې بیس باندې موږ هر قسم اپلیکیشن د هر سبجیکټ په بیس باندې لیکلی شو. نو اوس راځو او ګورو موږ چې تاسو له د پیپر د تیاری دپاره کم سیزونه کتل پکار دي. په دې کې اولنی چې کوم کیټګري ده نو هغه د لیټرري انالیسیس ده چې تاسو لیټرري انالیسیس زده کوئ. په لیټرري انالیسیس کې اولنی چې زموږ سره تیم دی
تیم خو تاسو الریډي پیژنئ چې د لیسن چې کوم مین آیډیا وي نو هغې ته تیم ویلی کېږي. نو چې تاسو له پکار دا دی چې تاسو د لیسنز او د پویمز په مین تیمز باندې ځان پوهه کوئ او د رایټر چې کوم مین میسج په دې کې ورکول غواړي نو په هغې باندې هم ځان پوه کوي. دا دواړه تقریبا یو شی دی خو لکه لږ ډېر پکې ډیفرنس اکثر راتلی شي. نو چې کله تاسو دا دواړه انډرسټینډ کوئ نو د هغې نه پس به تاسو دا ټایپ اف کوېسچنز انسر کولی شئ. په سیکشن بی کې چې کوم اولنی کوېسچن دی نو هغې له به راشو. Recall the poem The world is too much with us and tell if the poet is right in saying that man has lost harmony with nature. نو دا جواب به تاسو الو ورکولی شئ چې کله تاسو د دې سبق هغه تیم او د رایټر چې کوم میسج دی چې هغه تاسو انډرسټینډ کړئ او چې کله په یو کوېسچن کې جسټیفای یور ریسپانس راشي نو د دې مطلب به دا چې تاسو به په یس نو کې خپل جواب نه ورکوئ بلکې تاسو به په خپل جواب کې خپل رای چې دی نو شاملوئ او دا رای تاسو ولې ورکوئ په پویم کې چې کوم دی نو لږ داسې کم ځای دی چې د هغه ځایګي په بیس باندې تاسو ځان له دا رای جوړه کړې ده a supporting reason with reference to the poem. نو چې کله تاسو ته justify your response په یو ځای کې راغی د هغې مطلب به دا وي چې تاسو خپل اوپینین او سپورټینګ ریزن پیش کړئ. د دې کوېسچن نه مونږ دا خبرې زده کړه چې مونږ له پکار دا دی چې مونږ د پویمز او د لیسن چې کوم تیم دی او د رایټر چې کوم میسج دی نو هغه مونږ سټډي کړو. د هر کوېسچن چې کوم آنسر دی نو هغه به ما د کوېسچن سره ورکړی خو چونکې زه آنسر نشم ایکسپلین کولی د ویډیو تاسو پاز کوئ او د آنسر په خپله باندې وګورئ ځکه چې ما هر آنسر ایکسپلین کول شروع کړل نو د ویډیو به ډېره زیاته اوږده شي. په لیټرري انالیسیس کې دویمه سب کیټګري د کیریکټر انالیسیس ته چې په سټوریز کې چې کوم کیریکټرز موجود دي چې موږ د هغو تجزیه اغستی شو. په دې بیس باندې د په سیکشن بی کې 2 نمبر کوېسچن راغلی دی چې what change does the reader observe in Minta's character by the end of the story. د سټوري په اخره کې چې کوم د منټا هغه کیریکټر دی نو هغه څنګه دی نو دا به مونږ الو انسر کولی شو چې کله مونږ د ټول لیسنز چې کوم میجر کیریکټرز دي نو هغه مونږ انالایز کړي یي. د دې کوېسچن نه مونږ ته دا پته ولګېده چې مونږ په هر لیسن کې چې کوم میجر کیریکټرز دي نو هغه مونږ انالایز کولی شو او په هغې باندې مونږ لیکل کولی شو نو چې دا هم تاسو زده کوئ. د دې کوېسچن چې کوم آیډیل آنسر دی نو هغه دا دی تاسو ویډیو پاز کې وګورئ. د کیریکټر انالیسیس په بیس باندې په سیکشن بی کې 6 نمبر کوېسچن هم راغلی دی رایټ ا کیریکټر سکیچ آف پروفیسر کوري. د دې کوېسچن نه هم موږ ته دا پته لګي چې موږ له د هر لیسن میجر کیریکټرز چې کوم دی سټډي کول پکار دي. د دې کوېسچن آیډیل آنسر دا دی. د کیریکټر انالیسیس په بیس باندې په سیکشن سی کې هم یو کوېسچن راغلی دی 7 number question, A number portion. How does Mrs. Meldon's character in the play Progress highlight the universal feelings of motherhood? د دې لانګ کوېسچن انسر به موږ داسې سټرکچر کو چې یو به زموږ سره د انټروډکشن دپاره پیراګراف شي بل پیراګراف کې به موږ باډي راولو او لاست نمبر به کنکلیوډینګ پیراګراف شي. د اولني پیراګراف دپاره تاسو ځان ته په ذهن کې د کریکټر راولئ او هغه چې په کوم کانټیکس کې په سبق کې ذکر شوی دی نو هغه هم ځان ته مخې ته کیدئ او دا چې دی نو په اولني انټروډکټري پیراګراف کې ولیکئ چې د کریکټر څنګه وو په کوم ځای کې ښوی شوی په سبق کې. په دویم پیراګراف کې به تاسو د هغه د کریکټر د پرسنالټي په باره کې به خبره وکړئ چې یاره دا چې کوم آنیسټ وه که نه وه د دې عمر څومره و د جاب څه کوو د دې چې کوم رول نو هغه څه په دې سټوري کې او په لاست پیراګراف کې به تاسو د دې کریکټر چې کوم ټریټس ول نو هغه به تاسو د یونیورسل تیم آف مدرهوډ سره لینک کړئ. دا یو انسر ستاسو د مخې دی چې دا اولنی چې کوم پیراګراف دی نو دا انټروډکشن دی د دې ځایګي پورې چې دی نو دا د باډي پیراګراف چې په کم کې د هغې چې کوم ټریټس دي نو هغه چې دی نو لکه ذکر شوي دي. د کیریکټر انالیسیس په بیس باندې په سیکشن سی کې یو بل کوېسچن راغلی دی 7B
evaluate the character and personality of Jason in light of his personal narrative along walk home. Also, compare and contrast your personality with that of Jason's personality. د دې کوېشن د انسر دپاره خو تاسو اولنی دا کوېشن چې دی نو انډرسټینډ کوئ چې د جیسن چې کوم کیریکټر دی او کما پرسنالټي ده نو هغه څه ده تاسو ځان ته په ذهن کې راولئ چې یاره په دې سټوري کې څنګه چل شوی دی او بیا تاسو د هغه چې کوم پرسنالټي ده نو هغه د خپلې پرسنالټي سره کمپیر کوئ او کنټراست کوئ په ذهن کې او بیا تاسو خپل انسر پلان کوئ یعنی د جیسن د پرسنالټي چې کوم ټریټس نو هغه تاسو آیډنټیفای کوئ هغه ځان سره په رب کې ولیکئ مثلا اونیسټي ده ریسپانسبیلیټي ده ګلټ دی او مورل ګروث دی نو دا ځان ته په رب کې ولیکئ اول او بیا د هغه ستوري چې کوم مخصوص واقعیات دي نو هغه تاسو راوالئ په ذهن کې هغه راوالئ او په رب کې ځان سره ولیکئ چې لکه هغه به لیټ شوی و په هغې کې او په اوله کې دروغ وي او بیا چې کوم دی نو د پلار د طرف نه ورته یو سبق چې کوم دی نو هغه میلاو شو او د هغې نه پس بیا تاسو دا ولیکئ چې ستا او د جیسن په پرسنالټي کې چې کوم سیمیلریټیز دي او کوم ډیفرنسز دي نو هغه کم دي چې دا تاسو په رب کې ځان سره ولیکل نو بیا تاسو دا په دریو پیراګرافس کې ولیکئ په اولنی پیراګراف کې دا ولیکئ دویم کې دا ترډ کې دا یو سیمپل آنسر دی د دې کوېشن دپاره په لیټروري انالیسیس کې چې کوم دویم سب سکل دی نو هغه دا دی چې مونږ د لیسن نه میجر آیډیاز چې کوم دی نو راویستی شو په دې بیس باندې په سیکشن بی کې 3 نمبر کوېشن راغلی دی why does the قائد stressed on you to be constantly vigilant د دې کوېشن نه مونږ دا زده کړه وکړه چې مونږ به د هر لیسن چې کوم میجر آیډیاز دي نو هغه به مونږ زده کوو چې مونږ په بیا باس کولی شو دریم نمبر سب سکلز د فیګرز اف سپیچ انډرسټینډ کول دي او په دې بیس باندې په سیکشن بی کې پنځم نمبر کوېشن راغلی دی چې وټ type of feelings does the imagery of the poem a dream within a dream evoke in you نو اول خو دا لازمي ده چې مونږ په ایمیجري باندې پوه یو کوم چې د فیګرز اف سپیچ نه راغستلی شوي ده نو چې کله مونږ په ایمیجري باندې پوه یو او د هغې چې کوم هغه فنکشن دی په هغې باندې پوه یو نو مونږ به په دې سوال باندې مونږ پوهیږو چې یاره په دې پویم کې د ایمیجري څنګه یوز شوي ده او د هغې نه پس به مونږ انسر ورکولی شو نو د دې مطلب دا دی چې تاسو په فیګرز اف سپیچ باندې کار وکئ بله سب کیټګري پکې د ریډینګ کمپریهنشن ده چې په سیکشن بی کې هم یو کوېشن راغلی دی چې موږ په اوله کې یو پیراګراف راکړی او د هغې په اخره کې کوېشن موږ له راکړي او دا خبره یې موږ ته کړې چې اول تاسو د پیسج چې دی نو ریډ کوئ او بیا د دې په اخره کې چې کوم کوېشن دي نو د هغې انسر ورکئ نو دا ریډینګ کمپریهنشن والا چې کوم کوېشن دی نو دا زمونږ د پیسج انډرسټینډینګ چې دی نو هغه چیک کوي چې آیا موږ ریډینګ چې دی نو کولی شو که نه دا سیم سیز په آیلټس کې هم راځي خو هغه لږ ایډوانس وي نور مقصد سیم وي دا زموږ 4 سکلز چې کوم دی ګوري ability to find the main idea write a summary understanding of the vocabulary how to pick important detail from the passage دا 4 سکلز چې کوم دي نو دا زموږ په دې کوېشن کې چیک کیږي په سیکشن بی کې دا کوېشن موږ له راکړی شوی دی او په اخر کې زموږ نه دا کوېشنز چې دی نو کړی شوي دي چې تاسو د دې هغه انسر ورکئ ښه اوس دا ټایپ اف کوېشن به تاسو څنګه انسر کوئ اولنی کار به تاسو دا کوئ چې دا پیراګراف چې کوم دی نو دا به ټول ریډ کوئ کوېشنز به په اوله کې نه ریډ کوئ ټیک شو چې کله تاسو ټول پیراګراف ریډ کو نو په دې باندې به ځان پوه کوئ انډرسټینډ به یې کوئ او د هغې نه پس چې په دې کې کوم کی ورډز دي نو هغه کی ورډز به تاسو څه کوئ انډرلاین به یې کوئ په رف کې به دا کوئ ټیک شو او بیا به په رف پیج باندې به تاسو چې د دې نه کوم مین آیډیاز چې کوم تاسو واغستل نو هغه به ځان ته په رب کې ولیکئ ټیک شو نو چې کله تاسو دا سیز وکړو نو د هغې نه پس به بیا تاسو کوېشنز چې دی نو کوېشنز له به راشئ او د هر کوېشن چې کوم انسر دی نو هغه به تاسو په رب کې په شارټ فارم کې ورته ولیکئ په شارټ فارم کې ټیک شو او چې کله یو د ټولو کوېشن هغه انسر چې دی تاسو ورکړل
نو د هغې نه پس بیا تاسو فیر پام ته واړوئ او چې دی نو خپله کویشن به کمپلیټ کړئ. بل کیټګري پکې د پویټري کمپریهنشن دا چې د کم دپاره د فیګریټیو ډیوایسز او د میسیج پیک کولو سکیل پکار یي. په دې بیس باندې په سیکشن بی کې کویشن 4 راغلی دی چې په کوم کې موږ له د پویم لاینز راکړی شوي دي او د هغې د انالیسیس په بیس باندې دا کویشنز موږ له انسر کول چې دي نو دا پکار دي. د دې مطلب دا دی چې موږ له پویم انالایز کول زده کول پکار دي، یعنی د پویمز چې کوم مین تیمز دي، د رایټر چې کوم ټون دی، میسیج دی او چې کوم فیګریټیو ډیوایسز په پویمز کې یوز شوي دي. فار ایگزامپل په دې پویم کې پرسونیفیکیشن راغلی دی او الیټریشن چې کوم دی نو هغه په دې لاینز کې راغلی دي. بل کیټګري پکې د ریډینګ ایکسپریشنز دا چې مونږ په انګلیش کې پیسج انډرسټینډ کولی شو او په اردو کې ټرانسلیټ کولی شو. په دې بیس باندې په سیکشن بی کې کویشن نمبر 5 چې دی نو راغلی دی چې ټرانسلیټ د فالوینګ پیسج انټو اردو. د دې کویشن د انسر کولو لپاره چې کوم سټیپ دی په هغې کې اول دا پیسج انډرسټینډ کول چې دی نو دا غواړي سټیپ نمبر 1. په سټیپ نمبر 2 کې چې کم مشکل الفاظ په انګلیش کې موجود دي نو هغه اردو ته ټرانسلیټ کول غواړي. په کویشن پیپر کې ورته معنی لیکل غواړي. مثلا تاسو به داسې وکړئ چې دا به انډرلاین کړئ او په دې به له پاسه ولیکئ حقیقت پسند. بل چې کوم پکې ګران الفاظ دي لکه دا یو شو، دې ته به له پاسه ولیکئ عملي، دې ته به له پاسه ولیکئ پیشې کی منصوبه بندي. نو دغه شانتې به چې کم څومره ټوټل چې څومره الفاظ دي کم چې مشکل دي نو هغې ته به تاسو معنی ولیکئ. همدغه شانتې به تاسو ډے ډریمینګ ته ولیکئ خیالي سوچ یا خواب دیکھنا. ارګنایزډ باندې به له پاسه ولیکئ منظم. او په سټیپ نمبر 3 کې به هر یو سینټنس تاسو انډیویژولي په کویشن پیپر کې بیا اردو ته دغه شانتې واړوئ. لکه تاسو اول چې دی نو مشکل الفاظو ته معنی ولیکلي او بیا به تاسو د هغې نه سینټنسز چې کوم دی جوړ کړئ او چې دغه لکه هر یو سینټنس ته به تاسو په کویشن پیپر کې دغه شانتې معنی ولیکئ او چې کله دا ټول سینټنسز تاسو دغه شانتې ټرانسلیټ کړل نو بیا به انسر بوک ته په پیر فارم کې په اخره کې ور واړوئ. نو دا شو زموږ سره د ټرانسلیشن هغه طریقه. په لیټرري انالیسیس کې بله هم ټاپک د پلاټ دی. پلاټ وایي د سیکوینس آف ایونټس ان ا سټوري ته، یعنی په یو کهانۍ کې چې د واقعاتو کم ترتیب وي. نو په دې باندې یو کویشن په موډل پیپر کې راغلی و چې رایټ د پلاټ آف د پلی د پروګرس. نو پلاټ هم تاسو ځان له سټډي کوئ. د لیټرري انالیسیس نه بعد بله کیټګري د رایټینګ سکلز ده. په دې کې اولنۍ کیټګري بیا زموږ سره کریټیو رایټینګ والا سب کیټګري ده. د دې په بیس باندې په سیکشن ای کې کویشن نمبر 8 راغلی دی. رایټ ا سټوري with the following ending, failure is a stepping stone to success. وس چې د سټوري د لیکلو کویشن راغی تاسو له نو هغه به څنګه سالو کوئ. اوس د انسر لیکلو لپاره چې کوم دوه مین څیزونه لازمي دي نو هغه ستاسو د ایمیجینیشن او بل دی ارګنایزیشن. په ایمیجینیشن کې دا څیز لازمي دی چې تاسو له چې کوم اینډینګ درکړی شوی دی نو چې تاسو د هغې په بیس باندې یو سټوري په ذهن کې جوړه کړئ. فلمونه خو به تاسو ډېر ګورئ نو په ذهن کې سټوري جوړول به ستاسو لپاره څه ګران کار نه وي. نو ایمیجینیشن وکړئ او یو سټوري په ذهن کې د خپل ځان نه جوړه کړئ. او چې کله یو په ذهن کې یو سټوري چې دی نو جوړه کړه نو بیا په رب کې بیا د هغې لپاره یو پلاټ چې کوم دی نو هغه جوړ کړئ. پلاټ خو ما تاسو ته وویل چې دا دی د سیکوینس آف ایونټس چې مطلب دا دی اولنۍ به دا کار کېږي بیا به دا کېږي بیا به دا کېږي. نو دا تاسو ځان سره په رب کې ولیکئ او د پلاټ نه پس بیا تاسو په رف کې دا سټوري ځان ته ارګنایز کړئ. ارګنایز کوئ به څنګه؟
نو د هغې لپاره چې کوم اولنی سټیپ دی نو هغه دا دی چې تاسو به د مین کرکټر چې کوم دی ستاسو د دې سټوري نو دا به تاسو انټروډیوس کوي. یعنې تاسو به دا ولیکئ چې یاره یو هلک چې دی نو په ځنګل کې روان دی یا یو هلک سکول ته روان دی. نو دا به تاسو په اوله کې چې ستاسو کوم دا مین کرکټر دی نو دا به تاسو انټروډیوس کوي. په رف کې به داسې یو لاین به ولیکئ په هغې باندې. بیا به د هغې نه پس به تاسو چې دې مین کرکټر ته څه مسله ورته راغله نو دی وږی شو او په خوا او شا کې د وکتل خو د خوراک ورته څه میلاو نه شول. نو دا ورته یو چیلنج چې کوم دی نو راغی. ټیک شوه. د چې خوا دېخوا وکتل نو یو دنګه ونه ورته په نظر باندې راغله چې د هغې په ټاپ باندې څه فروټ چې کوم دی نو لکه موجود ول. خو بله مسله ورته دا راغله چې یاره دله ونې ته ختل چې دی نو هغه وله نه ورتلو. نو د بار بار چې دی نو کوشش کوو چې یاره دی دې ونې ته وخیجي او دا فروټ چې دی نو ځان له راوشو کوي. یعنې ده چې دی نو لرنینګ کوو. ټیک شو. بار بار کوشش کوو او د هر نیکسټ کوشش سره دی امپروو کېدو. اخر کار چې دی هغې ونې ته وختو او هغه فروټ یې وخوړو او موړ شو. نو دا خو خیر یو عام سټوري ما اوس په دې ټایم کې مې ذهن ته راغله او بس جوړه مې کړه. خو دا څیز چې تاسو کله ځان سره دغه شانتې په رف کې ولیکو نو د هغې نه پس به تاسو بیا پیر فارم ته انسر بوک ته وروسته واړوئ. ټیک شوه. اول چې کوم دی نو ستاسو لپاره د پلانینګ چې دی نو ډېر زیات لازمي دی کوم چې به تاسو په رف کې کوئ. او دا یو سیمپل سټوري چې دی نو ما تاسو له راوړې ده. په رایټینګ سکیل کې چې کوم بل سکیل دی نو هغه دی د نیریټیو رایټینګ. په کوم باندې چې په سیکشن سی کې 8 نمبر کوېسچن راغلی دی. رایټ ا نیریټیو انسیډنټ یوزینګ د ګیون سچویشن. ا میسیو ارتھکویک occurred in my hometown. ښه نو بل زم سره دی د نیریټیو والا کوېسچن. نو د نیریټیو او د سټوري چې کوم سټرکچر دی نو هغه تقریبا سیم دی. خو په سټوري کې دا چې په سټوري کې چې کوم مین د هغې فوکس نو هغه د سټوري په هغې تیم باندې په میسیج باندې او په نیریټیو کې چې کوم دی نو د ارګنایزیشن آف ایونټس باندې. یعنې سټوري د واقعیاتو چې کوم ترتیب دی نو هغې ته ویلی کېږي. یعنې کوم واقعیات چې کېږي نو همدغې ته سټوري ویلی کېږي. نیریټیو هغه اندازې بیان دی په کوم انداز کې چې دا واقعیات ویلی کېږي. یعنې د کوم پرسپیکټیو نه چې دا ویلی کېږي کوم ټون چې پکې یوز کېږي کوم ډیټیل چې پکې یوز کېږي نو دغې ته وایي نیریټیو. نو د نیریټیو د لیکلو دپاره به تاسو چې کوم اولنی کار دی نو هغه به دا وکړئ چې په رب کې به تاسو سین برابر کړئ. اولنی کار به تاسو دا وکړئ خو په رب کې به دا برابروئ. سین به څنګه برابروئ چې یعنې تاسو به ټایم پلیس او چې کوم سچویشن چې کوم دی نو هغه به تاسو بیان کړئ. نو دا به تاسو په رب کې اول د ځان سره جوړ کړئ. د هغې نه پس به تاسو دا کم واقعه چې شوي ده په دې کیس کې زموږ سره څه دی ارتھکویک دی. نو دا څنګه خلکو ته ریاکشن کړی دی د ځان نه به تاسو بس دغه شانتې چې کوم لکه ډسکرپشن دی کوم ډیټیل چې کوم دی نو هغه به تاسو په رب کې ایډ کړئ. او د هغې چې کوم اثرات وو کوم ډیمیجز چې هغې کړي ول نو هغه به پکې ولیکئ. یا چې د هغې نه خلکو کوم هغه سبق واخیستو نو هغه څه وو نو هغه به تاسو ولیکئ. او بیا په اخره کې به تاسو ستاسو چې کوم خپل هغه پرسنل دغه ول فیلینګز ول نو هغه څه ول په هغه ټایم کې نو په لاست نمبر پیراګراف کې به تاسو هغه ولیکئ. نو دا ستاسو شو نیریټیو. نو چې په رب کې تاسو دغه شانتې ځان سره دا یو سکیچ جوړ کړو نو دا بیا ښه په آرام باندې انسر بوک ته په فیر فارم کې راوړوئ او بس دا ستاسو انسر شو. په رایټینګ سکلز کې بله کیټګري د لیټر رایټینګ ده. د لیټر رایټینګ زموږ سره 2 ټایپس دي. انفارمل لیټر او فارمل لیټر. د فارمل لیټر په سټرکچر باندې ما په دې ویډیو کې بحث کړی دی. نو تاسو د دې لپاره دا ویډیو کتلی شئ. او په انفارمل لیټر باندې په سیکشن سی کې کوېسچن نمبر 6 چې کوم دی نو راغلی دی. د انفارمل لیټر چې کوم سټرکچر دی نو
په هغې کې زموږ سره اولنی چې دی نو د سینډر اډرس راځي او ډیټ راځي. دویم پکې سلیوټیشن راځي، یعنی مونږ لیکو چې لکه ډیر فرند یا ډیر علي. تھرډ نمبر چې دی نو بیا پکې مین باډي چې کوم دی نو هغه زمونږ راځي. په مین باډي کې چې کوم زمونږ اولنی پیراګراف دی نو هغې ته مونږ انټروډکټري پیراګراف وایو چې په کوم کې مونږ د خط لیکلو چې کوم ریزن دی نو هغه پیش کوو. دویم ته مونږ باډي وایو. په باډي کې مونږ مین کانټینټ وذ د ډیټیلز اینډ اگزامپلز وغیره مونږ لیکو. او په تھرډ نمبر پیراګراف کې مونږ کنکلوژن لیکو چې یاره مونږ چې کوم وام کلوزینګ کول غواړو، یا چې مونږ د هغو نه چې مونږ څه غواړو چې یاره تاسو څه وکئ. او په لاست کې مونږ خپل نیم او ساین ولیکو او خپل لیټر ختم کو. اوس که مونږ خپل کوېشن ته راشو، فورن فرند انفارمینګ هیم اباؤٹ د عید الفطر فیسټیول، چې د هغې لپاره ما یو سټرکچر ستاسو د وړاندې پیش کړی دی. څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د دې په سټرکچر کې چې کوم اولنی سیز دی نو هغه د سینډر اډرس دی. نو تاسو به اول خپل اډرس ولیکئ، بیا به د هغې نه پس چې په کوم ډیټ باندې تاسو دا خط لیکئ هغه ولیکئ، بیا به د هغې نه پس تاسو سلیوټیشن وکئ، او بیا به انټروډکټري پیراګراف ولیکئ، باډي دی، او بیا کنکلوژن دغه د پیراګراف دی، او بیا په اخره کې به مونږ کلوزینګ وکړو دغه شان دی چې یورز سینسیرلی. نیم به خپل ولیکو او د نیم نه لاندې به مونږ ساین وکړو. نو دا د انفارمل لیټر سټرکچر. په دې کې چې ما کوم د ټاپکس ورکړي دي که نه، نو دا به تاسو نه لیکئ، صحیح ده؟ پیپر کې به دا نه لیکئ تاسو. دا خو ما ستاسو د ګایډنس لپاره ورته لیکلي دي، ټیک شو. نور به تاسو چې کله په ایګزام کې تاسو لیکئ که نه پیپر، نو په هغې کې به ورته دا نه لیکئ، ټیک ده؟ بله کیټګري زموږ سره د اپلیکیشن ده، په کم باندې چې په سیکشن سی کې 6 نمبر بی نمبر چې کوم کوېشن دی نو هغه په دې باندې راغلی دی. نو د هغې دپاره چې کوم پیټرن دی نو هغه دا دی، په دې پیټرن کې به تاسو اپلیکیشن لیکئ. په کوېشن کې چې کوم اپلیکیشن زموږ نه غوښتی دی نو هغه د جاب دپاره دی، د کلرک د پوسټ دپاره. نو د هغې دپاره به تاسو اول چې کوم دی نو په دې فارمیټ کې به لیکئ، بیا به د هغې نه پس به سبجیکټ ولیکئ، بیا به تاسو چې کوم دی نو ډیر سر ولیکئ، د هغې نه پس به انټرو شروع کوئ. په انټرو کې به تاسو دا خبرې لیکئ چې تاسو ولې د اپلیکیشن لیکلی دی، پرپس به تاسو په دې کې سټارټ کوئ. بله پکې باډي ده، نو په باډي کې به تاسو ډیټیلز چې کوم دي نو خپل شاملوئ. که تاسو د هر څه لپاره اپلیکیشن لیکئ، خو چې کوم دویم پیراګراف دی نو په هغې کې به تاسو خپل ډیټیل چې کوم دي نو هغه شاملوئ. تھرډ نمبر پیراګراف کې به تاسو کلوزینګ کوئ چې تھینک یو، آی لک فارورډ، ټیک شو. بیا به لیکئ چې یورز فیتفولي علي خان، او بیا خپل ساین به کوئ او ډیټ په سره هم لیکئ په اخره کې. په دې اپلیکیشن کې هم دا کوم د ټاپکس چې ما لیکلي دي نو دا ما صرف ستاسو د ګایډنس لپاره لیکلي. په اصل اپلیکیشن کې په ایګزام کې به تاسو ورته د ټاپکس چې دي نو دا به ورته نه لیکئ. او ریزیومې که پیپر کې زموږ نه ریزیومې وغواړي نو موږ به په کم فارم کې لیکو. نو د هغې چې کوم فارم دی نو هغه دا دی چې تاسو به اول خپل نیم ولیکئ، فادر نیم به ولیکئ، ډیټ آف برث به ولیکئ، ایډرس به ولیکئ، ایجوکیشن به ولیکئ، سکلز، ایکسپیرینس، کانټیکټ او ایمیل. نو دا شو ستاسو ریزیومې. پر پورا کیټاګوریکل انالیسیس اوس موږ پیپر انډیویجولي په کوېشن پیپر کې د سالو کولو کوشش کوو او ګورو چې موږ څونه زده کړه وکړه. په اولني کوېشن کې زموږ سره د انټرانزیټیو ورب باندې کوېشن راغلی دی، نو دا موږ الریډي کور کو. دویم چې کوم دی نو دا په پریپوزیشن باندې راغلی دی، نو دا موږ کور کو چې په دې کې زموږ سره اوور راځي. دریم نمبر چې کوم دی نو دا د وکیبلري په بیس باندې راغلی دی چې او کلیکټیو ناون هم دی چې په کوم کې بوکې راځي زموږ سره. فورت نمبر چې کوم کوېشن دی نو دا د تیم یعنی د لیټرري انالیسیس په بیس باندې راغلی و چې په کوم کې ټیک آپشن راځي ډي. 5 نمبر هم موږ ورکو چې کوم د فګرز اف سپیچ په بیس باندې او په کوم کې صحیح آپشن راتلو پرسونیفیکیشن. 6 نمبر هم موږ ورکو چې کوم د اکټیو پیسیو وایس په بیس باندې هو او په دې کې چې کوم صحیح آپشن نو هغه راتلو A. 7 نمبر هم موږ ورکو چې
کم د ایډیم یا د وکیبلري په بیس باندې او په کم کې راتلو نمبر سی. 8 نمبر هم موږ سالو کوو چې کم د فنکشنل انګلیش په بیس باندې او په کم کې راتلو A. 9 نمبر هم موږ سالو کوو چې په کم چې د فګرز اف سپیچ په بیس باندې او په دې کې راتلو زموږ سره B ایمیجری. او 10 نمبر هم موږ سالو کوو کم چې د لیسن د مینز نه راغستلی شوی او په کم کې راتلو D. 11 نمبر هم موږ سالو کوو چې کم د لیسن د مین نه راغستلی شوی او په دې کې راتلو C. 12 نمبر هم موږ سوال کوو چې کم د لیسن د مین نه راغستلی شوی او په کم کې راتلو C. 13 نمبر هم موږ سوال کوو چې کم د لیسن د مینز نه راغستلی شوی او په کم کې راتلو D. 14 نمبر هم موږ سوال کوو چې کم د پریپوزیشن نه راغستلی شوی او په کم کې راتلو C. 15 نمبر چې و نو دا د لیټرري ډیوایسز نه راغستلی شوی چې موږ ته د جونرا چې کوم علم دی نو هغه زموږ سره وي او په دې کې آپشن نمبر 16 نمبر چې و د آرټیکلز په بیس باندې و او په کم کې زموږ سره صحیح چې و نو هغه و B نمبر آپشن. 17 نمبر د ټینسز په بیس باندې و چې په کم کې صحیح آپشن و شي ویل بی کیکینګ د بال. 18 نمبر و د ایڈجیکټیو په بیس باندې په کم کې چې راتلو C نمبر آپشن B نمبر آپشن. 19 نمبر چې و نو دا د ورب ټایپس په بیس باندې و په کم کې چې راتلو B نمبر آپشن. او لاست نمبر چې و نو دا هم د ټایپس اف ورب په بیس باندې و په کم کې چې راتلو B نمبر ټو ډرایو. که سیکشن وی له مونږ راشو نو په دې کې چې کوم اولنی کوېشن دی کوېشن نمبر 2 په دې کې اولنی چې کوم پارټ و نو هغه په دې بیس باندې و چې مونږ لکه د لیسن یا د پویم تیم او د ریټر چې کوم میسیج دی نو پای باندې مونږ پوهیږو نو مونږ به دا ټایپ اف کوېشن سالو کولی شو. دویم نمبر کوېشن د کیریکټر انالیسیس په بیس باندې و د کوم باره کې چې مونږ خبره وکړه. 3 نمبر کوېشن د میجر آیډیاز په باره کې و چې مونږ له پکار دا دی چې د هر لیسن چې کوم میجر آیډیاز وي نو مونږ هغه ځان ته په ذهن کې کیدو نو دا هم مونږ سالو کړی و. 4 نمبر چې دی نو دا د تیم په باره کې و چې د هر لیسن چې کوم سنټرل آیډیا ده چې هغه زمونږ په ذهن کې پرته وي. او 5 نمبر د فګرز اف سپیچ په باره کې و چې مونږ ته د فګرز اف سپیچ د فنکشن او د یوز په باره کې چې کوم علم دی نو هغه زموږ سره وي. او 6 نمبر د کیریکټر انالیسیس په بیس باندې و کوم چې مونږ سالو کړی دی. که مونږ کوېشن نمبر 3 له راشو په کم کې چې ریډینګ کمپریهنشن موجود دی نو دا زموږ سره دی د دې کوېشن چې کوم پیسیج دی هغه او په آخر کې مونږ راکړي دي د دې دا کوېشنز چې د دې ریډینګ کمپریهنشن په بیس باندې د دې کوېشنز هغه انسر ورکولو نو ما هم نو د دې باره کې هم مونږ خبره وکړه. او 5 نمبر زموږ سره د پویټري په باره کې و چې مونږ به څنګه د پویټیک لاینز کوم انالیسیس دی نو هغه به کوو یعنې تیمز او ټون او فګریټیو ډیوایسز چې کوم دي نو هغه به مونږ څنګه یوز کوو او مونږ څنګه یې زده کوو او د هغې د زده کړې چې کوم اهمیت دی نو هغه څونه دی نو هغې باره کې مونږ خبره وکړه. دا کوېشن هم شوی دی. کوېشن نمبر 5 چې و نو دا د ټرانسلیشن په بیس باندې و چې د کوم باره کې مونږ خبره وکړه چې مونږ به څنګه سټیپ بای سټیپ یو سینټنس چې دی نو ټرانسلیټ کوو. که مونږ سیکشن C ته راشو نو په دې کې چې کوم اولنی کوېشن دی کوېشن نمبر 6 کې A نمبر دا د انفارمل لیټر په باره کې و نو د دې باره کې مونږ اوس لکه ساعت مخکې خبره وکړه. که 7 نمبر له مونږ راشو نو په دې کې چې کوم د A نمبر دی نو دا د کیریکټر د انالیسیس په باره کې دی چې مونږ به د کیریکټر چې کوم انالیسیس دی نو هغه به څنګه کوو چې دا مونږ یې زده کوو نو مونږ به دا ټایپ اف کوېشن په اسانه باندې سالو کولی شو. په 7 کې B نمبر چې دی نو دا هم د کیریکټر د انالیسیس په باره کې و نو چې کله مونږ د کیریکټر انالایز کول مونږ یې زده کړل نو مونږ به دا ټایپ اف کوېشن هم په اسانه باندې انسر کولی شو. د کوېشن نمبر 8 په باره کې هم مونږ خبره وکړه چې سټوري به څنګه لیکو او سټوري چې کوم دی نو دا د کریټیو رایټینګ یو فارم دی یو ریزلټ دی. او B نمبر چې کوم نو دا نریټیو رایټینګ دی نو د دې باره کې هم مونږ خبره وکړه. This was all about the analysis of English class 11th past paper conducted in March 2025. I hope it was helpful for you. Thanks for watching.